سلو 90 سیکنډز کې د نن ورځې مهمو خبرونو سره زیمه همیرا مهوش. ډیره اسماعیل خان کې د ترهګرو په پولیس چیک پوسټ حمله ناکامه کړې شوې ده او 2 ترهګر هم وژل شوي دي. د خیبر پښتونخوا بلدیاتي نمائندګانو د صوبایي حکومت له طرفه د اختیاراتو او د فنډونو عدم فراهمۍ په معامله په 28 جنوري د صوبایي اسمبلی نه بهر احتجاج اعلان کړي. لوکل کاونسلر اسوسییشن په وینا دا احتجاج به تر هغه پورې جاری وي ترڅو څو دی مطالبات نوی منل شوي. د خیبر پښتونخوا هیلث کیر کمیشن د 3 میاشتو کارکردګۍ ریپورت جاری کړي چې تر مخه صوبه کې 1450 غیر قانوني د صحت مرکزونه سیل کړي شوي دي. د خیبر پښتونخوا د بلدیاتو وزیر مینا خان افریدي په مشرۍ کې د سټوډنټس یونینز بحالۍ په اړه دستوره تر سره شوې ده چې پکې یو مشترکه کمیټې د قیام منظوري ورکړې شوې ده کوم بچې په راتلونکي 15 ورځو کې خپل سفارشات حکومت ته وړاندې کوي. پیښور های کورټ کې د لانګ مارچ سیاسي احتجاجي مظاهرو او سړکونو بندیز خلاف پریډ پټیشن سماعت شوه. د وکیل وینا وا چې سیاسي او مذهبي جماعتونه لانګ مارچ خپل ذاتی مفاداتو لپاره کوي چې لوجه په ملک کې سیاسي او معاشي عدم استحکام پیدا کیږي. د بنو یونیورسيټي اف ساينس اینڈ ټیکنالوژي طالب علمانو د یونیورسيټي سکیورټي انتظامیه او د پولیسو مبینه تشدد خلاف احتجاجي مظاهره کړې ده. د طالب علمانو وینا ده چې انتظامیه د وایس چانسلر د اجازت وروسته هم د پروګرام کولونه منع کړل. د خیبر پښتونخوا اعلی تعلیمي محکمې په هنګو کې ډي ای او او ډیپټي ډي ای او شمول 6 زنانه تعلیمي افسران د کرپشن لوجې معطل کړي دي. دا تر دې دمه مهم خبرونه نور خبرونه او معلوماتو لپاره سنو پښتونخوا سره اوسئ.